الله الرحمن الرحیم. د بهار د تلویزیون او د سهیل د تلویزیون قدرمنو کتونکو اوریدونکو او قدرمنو هیوادوالو، نن د جمعې ورځ د 1499 کال د لړم د میاشتې 22مه نیټه ده چې د عیسوي 2020 کال د نومبر د میاشتې د 14 نیټې سره سمون خوري. زه ډاکټر تاج الدین ملتمل یم چې د ولسواکۍ سولې د 20مې برنامې سره ستاسو په خدمت کې یم. اجازه راکړئ لومړی تر هر څه د مخه د بهار د تلویزیون او د سهیل د تلویزیون د محترمې ادارې او کارکونکو نه د زړه له تله مننه وکړو چې د افغانستان د مهمو موضوعاتو په اړوند باندې د ډیرو بنیادی او اساسي بحثونو په خاطر موږ ته د دغه برنامې د وړیا د نشر زمینه برابره کړې ده. قدرمنو هیوادوالو، د وادي سره سم موږ به په دغه برنامه کې چې د هرې جمعې په ورځ خپریږي د افغانستان په حادو او مهمو مسایلو باندې تاسو سره بحث ولرو. زموږ هیله له تاسو نه دا ده چې زموږ بحثونه په دقت واورئ او په مجموعي توګه باندې هغه په نظر کې ونیسئ، او په عین وخت کې د تاسو نه مو هیله دا ده چې زموږ د دغه برنامې په اوریدلو سره د افغانستان د مسایلو په اړوند باندې په خپل ټولو هغو مسایلو کې چې تاسو دلته اورئ موږ سره خپل نظریات، انتقادات او وړاندیزونه شریک کړئ. محترمو دوستان، افغانستان د تاریخ په یو ډیره حساسه مرحله کې قرار لري چې دا د پراخه افغانانو ګډ کار ته سخت ضرورت لري. موږ په مجموع کې په ټولنه کې د یو لوی بدبختۍ سره مخ شوي یاستو، او هغه دا چې موږ ډیر زیات انتقاد کوو. ولې انتقاد د خپل ځان نه او نه شروع کوو او نه پر خپل ځان انتقاد منو. په دې کې هیڅ شک نشته دی چې د افغانستان په غمیزه کې د افغانستان داخلي مافیاوي کړۍ، جنایتکاران، چورمالان په دولت کې دننه او د دولت نه د باندې، زورواکان، غاصبین، قاچاقبران او د مافیا مختلفې کړۍ د داخل نه او د دې په خوا کې د غرب نه راغلي بې سنجشه د افغانستان نه ناخبره او د افغانستان دښمنه غله ډله د بلې خوا نه د دې تر خوا د منطقي مغرض هیوادونه چې د خپل خونخوارو دیکتاتورانه نظامونو بقا یوازې د افغانستان په تخریبولو او په افغانستان کې د یو سالم ملي مترقي نظام په مخنیوي کې لټوي. ورسره د دنیا نور لري ابرتونه او د پردې تر شا لاسونه هغه عوامل دي چې د افغانستان معضله د ډیرو ستونزو سره مخ کړې ده. خو دا هغه څه دي چې موږ ټول افغانان وینو، ګورو او غندوی. په داسې حال کې چې د دغه ټولو کړیو سره زموږ او ستاسو هیڅ نوع توانمندي نه ده برابره او موږ په باندې هیڅ نوع تسلط نه لرو. ولې د افغانستان د غمیزې یو دویم مهم او اساسي اړخ
چې هغه د افغانستان سیاسیون، د افغانستان د مدني ټولنو فعالین، د قومي شوراګانو، محلي شوراګانو قومي مشران، علما، نخبگان، سیاسیون او د ټولنې ځوان قشر شامل دی. منګه خپلو نیمګړتیاو ته نه کله توجه کړې ده او نه مو دا منلې ده او نه مو د هغې په اصلاح کې زیات کار کړی دی. زما هیله ده چې د افغانستان هر هغه انسان چې په افغانستان خفه کیږي او د افغانستان نجات، ازادي، خپلواکي، ترقي، پرمختګ او یو ابرومند افغانستان غواړي، هغه باید اول د خپل ځان نه شروع وکړي او د خپل ځان په اصلاح او د دې په خوا کې د ټولنې په منځ کې د هغه قشر چې دی ورته لاسرسی لري، د هغه خلکو سره چې دی په باندې اغېز لري، د هغوی سره د هغوی په اصلاح کولو، د هغوی په سره د ګډ کار کولو، د زمینو د برابرولو لپاره خپل مسؤلیتونه په دقیق او صحیح توګه ترسره کړو. موږ په افغانستان کې یوازینی اړخ چې موږ په باندې زیات تسلط لرو او موږ کولی شو چې د هغې د اصلاح او سمونې د لارې نه د هغوی د جدي وفادارۍ او ګډ کار کولو د لارې نه د افغانستان داخلي، منطقوي او نړیوال قوتونه د افغانستان په مسایلو کې سمې لارې ته رهبري کړو. اما دا کار یوازې په هغه صورت کې امکان لري چې موږ په خپله افغانان مسؤلیت پذیره شو او د خپل هیواد په چارو کې با مسؤلیته برخورد وکړو. په ډیر خواشینۍ سره چې تر اوسه پورې د افغانستان په مسایلو کې زمونږ زیات شمیر سیاسیونو، د مدني ټولنو فعالانو، قومي مشرانو، علماو، نخبگانو، علمي کدرونو با مسؤلیته او جدي ونډه نه ده اخیستې. زیات خلک په خیراو کولو او یا په دعاو کولو مصروف دي او یا هم د فیسبوک د لارې نه په لیکلو باندې ځان ته تسلیت ورکوي، چې بدبختانه دغه مسله نه یوازې دا چې د افغانستان د مشکل د حل لپاره کومک نه کوي، بلکې برعکس دا د افغانستان مشکل لا هم زیاتوي. که تاسې په دقیق توګه متوجه شئ د هرې پدیدې له امله چې په ټولنه باندې په ناجایزه شکل حاکم کیږي، د هغې په مقابل کې د انسانانو په ذهن او د انسانانو په وجود کې یو نوی فشار رامنځته کیږي چې سالم خلک د دغه فشار د ویستلو لپاره په سالمو لارو باندې کار کوي او عملاً ورته کار کوي چې هغه مشکل حل کړي. اما یو تعداد زیات خلک بیا خپل دغه فشار د فیسبوکي لیکنو او د نورو د ملامتولو، تهمت کولو او په دې لارو باندې خپل دغه فشار سړی ولې په اصلي کارونو کې ونډه نه اخلي. د بلې خوا نه یو تعداد مختلف د افغانستان ملي سیاسي شخصیتونه او علمي کدرونه د موضوعاتو د اصلي مشکل د حل په عوض باندې په فرعي مسایلو باندې مصروف دي. نه یوازې دا چې دوی په خپله مصروف دي، بلکې یو تعداد زیات نور د کار خلک هم ځان سره مصروف کړي دي. دوستانو، دا ډیر د تاسف خبره ده چې زمونږ په ټولنه کې اوس هم یو شمیر پروفیسران، ډاکټران، د پی ایچ ډي او ماسټر ډیګري لرونکي د پوهنتونونو استادان لا تر اوسه هم په دې عقیده دي چې سیاست بد شی دی او منګه شکر سیاست کې لاس نه وهو. دا هغه بدبخترینه نښه ده چې د یو ټولنې هغه ډیر اکادمیک او نخبه قشر د دغسې یو منفي بحث د بیګانه او تر تاثیر لاندې راغلی اوسیږي چې هغوی حتی نشي کولی د خپل وطن منافع او د خپل وطن د منافعو دپاره د مناسبې سیاسي حل لارې د پیدا کولو په چاره کې شي، بلکې په مجموعي توګه باندې د دښمن د هماغه تبلیغاتو ښکار
کیږي چې وای سیاست بد شي دی او سیاست مه کوئ. په داسې حال کې چې افغانستان په موجوده حالت کې چې د کومې ستونزې سره مخ دی د دې یوازینی زه بیا وایم په جرأت وایم او په ډیر مستدل دلایلو باندې وایم چې د افغانستان د مسلې حل یوازینی حل لاره سیاسي حل لاره ده او په سیاسي حل لاره کې د سیاست او د حزب رول د ټولو نه اساس دی. موږ په دې باندې په تیرو بحثونو کې بحث کړی دی، نه غواړم چې په هغې باندې تکراري بحث ولرم، لیکن زه راځم خپل بحث د تیرې هفتې د هغه ډیر مهم تاریخي بحث چې ما تاسو سره کړی و د هغې په ادامه دویم پړاو ته داخلي. دوستانو په تیره هفته کې موږ او تاسې د افغانستان د ټولو تاریخي پرابلمونو چې ټول هیواد ولې د جنګونو سره مخ دی، ولې په دې هیواد کې ابدي سوله نه ده راغلې، ولې دې هیواد پرمختګ نه دی کړی، د هغې ریښې موږ او تاسې وسپړلې او په دې نتیجې ورسېدو چې په افغانستان کې په ټول تاریخي لحاظ باندې د یو ملي مترقي ولسواک او عدالتمند او په ترقۍ باندې باورمند نظام نشتوالی و چې وخت په وخت د ملت په منځ کې ستونزې رامنځته کړي دي. دا ستونزې د وروسته والي باعث شوی دی او د دې په نتیجه کې په موږ باندې خارجي یرغلونو صورت نیولی دی او موږ او تاسې د هغه اساسي عواملو په چوکاټ کې چې افغانستان د تمدنونو د تقاطع منطقه ده، افغانستان د دنیا د طبیعي منابعو په هماغه غني ترینه منطقه کې پروت دی، افغانستان د مارکیټ او د نفوس په لحاظ باندې د دنیا په هماغه ډېر لوی مارکیټ کې پروت دی، افغانستان د شرق او غرب پر منځ باندې د پیوند کړکۍ ده، افغانستان د اقتصاد او د تجارتي تبادلو په اساس باندې د پیوند کړکۍ ده، یو ځانګړی موقعیت افغانستان لري او د دغه موقعیت نه سالمه استفاده کول یو ډیر توانمند، زړور، هوښیار، په ولسواکۍ باورمند، عدالتمند او قانون ته ژمن نظام ته ضرورت لري چې موږ متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې دغسې نظام لا نه دی ترلاسه کړی. کله ناکله ځینې وختونه داسې کارونه شروع شوي دي چې موږ د دغسې یو نظام خواته ورسوي، خو متاسفانه چې دغه کارونه بیا په ټپه زر تر زره ودرېدلي دي، د دښمنانو د توطیو ښکار شوي دي. موږ او تاسې په خپل بحث کې دا وویلې چې په افغانستان کې همیشه د استقلال او د ازادۍ اخیستلو په برخه کې د اسلام مقدس دین چې زموږ د افغانستان د عظیم اکثریت ډیر با ارزښته یو ارزښت دی، د دنه په استفاده باندې افغانستان همیشه د استقلال او ازادۍ په اخیستلو کې ډیر ګټه اخیسته ده. خو برخلاف متاسفانه بیا زموږ د خلکو د ناپوهۍ، غربت او په اسلام باندې د نه پوهېدو په وجه باندې د همدغه اسلام نه د افغانستان د پرمختګ په مقابل کې استفاده شوې ده او افغانستان بیا په خپله د افغانانو په لاس باندې وران او خراب شوی دی او وروسته پاتې شوی دی چې د نورو یرغلونو دپاره یې لارې خلاصې کړي دي. نو اوس موږ او تاسې په تېر مجلس کې دا په قاطعیت وویلې چې که موږ غواړو چې یو ځل او د ابد دپاره د افغانستان ملت د جنګونو نه خلاص، د یو ابدي سولې خاوند، د یو ملي مترقي، دیموکرات، عدالتمند، ولسواک او د ملي منافعو ته ژمن او د ترقۍ په لوري د یو توانمند پراخه ستراتیژي لرونکي هیواد باندې بدل شي، نو په افغانستان کې د دغه کار دپاره یو ځانګړی سیاسي نظام پکار دی چې هغه د یو توانمند ملي حزب په موجودیت کې امکان لري او بس. یعنی موږ د یو توانمند ملي حزب د موجودیت نه پرته په افغانستان کې به هیڅکله ونه توانېږو چې یا ثبات راولو، یا سوله راولو، یا ترقي راولو او د عدالتمند نظام خاوندان شو، هغه نظام چې هم بقا وکړي او هم پرمختګ. نو بناءً موږ په اوسني مشخص وخت کې چې په افغانستان کې په دغسې یو استخباراتي لومه کې د نږدې هیوادونو، د لرې هیوادونو او په عین وخت کې د داخلي مافیاو چې د دولت کې دننه نیولې
د دولت نه د باندې د مختلفو کړیو په جنگي ډلو او داخلي جنایتکارانو قاچاقبرانو مافیایي ډلو د مافیا د مختلفو چور چپاولګرانو قاچاقبرانو او په دولت کې د ډیرو ظالمو وحشي تجاوزګرو یرغلګرو چې د بهر نه صرف د چور او چپاول د لپاره راوستل شوي او یا راغلي دي د دغه ټولو په موجودیت کې دا ملت د داسې یو بحران سره مخ دی چې د حل لاره یوازې د یو توانمند ملي حزب جوړښت دی. دوستانو موږ او تاسې دا وویلې چې دا حزب چې په افغانستان کې جوړیږي دا باید یو سلسله خصوصیات ولري. اول تر ټولو نه مهمه دا ده چې دا حزب باید په جدي توګه باندې یو ملي مترقي او افغانستان شموله حزب وي. بله سلام علیکم، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. بله ملت مقصد سلامونه نیکې هیلې مې ومنه. زه نور یم. نور صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ. مننه، ستاسو بحث ډېر توند دی، خو یو اړخ د دغو ابحاثو دغه درې اونۍ مخکې د کابل پوهنتون هغه خونړۍ پېښه دا چې باید زه لږ ورباندې وغږېږم که اجازه وي. په لنډه توګه که مهرباني وکړئ ښه به وي. د هغې حادثې نه موږ او تاسې ټول افغانان خبر دي. موږ او تاسې کوشش کوو چې د حل لارو باندې زیات فکر وکړو. مهرباني صاحب. ولا زه خو دومره د حل په لاره دومره نه پوهېږم، خو د یوه متحده رسالتمند شاعر په عنوان ما باندې اور بل شو او یو ویرجن غزل مې ولیکو چې عنوان یې پاڼې پاڼې قرآنونه. که اجازه وي دا به ولولم. بخښنه غواړم، ډېر زیات معذرت غواړم چې د دغه تلویزیون وخت بې حده ډېر زیات ارزښتمند دی او موږ کوشش کوو چې په هیوادوالو سره په هغه اساسي مسایلو باندې بحثونه ولرو چې موږ او تاسو د حل لارې لږ راوښیي. نو که مهرباني وکړئ یو دوه لنډ بیتونه ولولئ ښه به وي. ولا نه دا خو یوه نیمه دقیقه وخت هم چې اجازه راکړئ لولم یې که نه هېڅ. ښه یوه نیمه دقیقه مهرباني وکړئ وخت لرئ تاسې. بس تشکر. مهاجم چې ډزې وکړې کتابونه تیز پرک شول. مهاجم چې ډزې وکړې کتابونه تیز پرک شول. چا ویل راته په خدای چې قرآنونه تیز پرک شول. څومره هیلې شوې ناهیلې، څومره مینې شولې بینې، څومره هیلې شوې ناهیلې، څومره مینې شولې وینې، څومره زړونه په سلګو شول، ارمانونه تیز پرک شول. خدا د څومره مین زړونه د وصلت په انتظار وو. خدا د څومره مین زړونه د وصلت په انتظار وو. ربه ستا د قلمزن ټول کاغذونه تیز پرک شول. پوهنتون کې مې لورکۍ وه، د پوهنې لیونۍ وه. پوهنتون کې مې لورکۍ وه، د پوهنې لیونۍ وه. انتحار کړه ځواني مرګه، آسمانونه تیز پرک شول. خدای دا کوم اسلام دی چې جماعت تکیه خانو کې؟ خدای دا کوم اسلام دی چې جماعت تکیه خانو کې د تا کور کې انتحار که ایمانونه تیز پرک شول. ساقي جام د سرو کنیاکو راته ډک کړه چې نشه شم. ساقي جام د سرو کنیاکو راته ډک کړه چې نشه شم. د شاعر تنده کلماته دیوانونه تیز پرک شول. د شاعر تنده کلماته دیوانونه تیز پرک شول. بس همدومره. ډېره زیاته مننه صاحب، تشکر واقعا چې ښکلی شعر و. دوستانو موږ او تاسې په افغانستان کې د سلګونو داسې غمیزو شاهدان نستو
چې د کابل د پوهنتون حمله واقعا ډیره دردونکې وه. ولې دوستانو دا به آخري حمله نه وي. تاسې باور وکړئ چې د دې نه زیاتې نورې حملې به په موږ کېږي او دا زموږ او ستاسې هغه حوصله‌مندي او زموږ او ستاسې توانمندي ازمایښت کوي او تر څو پورې چې موږ په دماغي لحاظ باندې او په رواني لحاظ باندې د تروریزم ښکار کړي. موږ او تاسې باید په مجموعي توګه باندې د هیواد په سطح باندې د حل لارو دپاره لږ جدي شو او په جدي حل لارو باندې کار وکړو. نه خیرا کار ورکوي، نه دعا کار ورکوي او نه د محکومول کار ورکوي، تر څو چې موږ خپل اساسي کار چې هغه د افغانستان کې د یو توانمند ملي وحدت یو رامنځته کول دي او هغه یوازې د سیاسي لارې نه د یو سیاسي توانمند ملي حزب په جوړولو کې منځته راتلی شي. بل هیڅ لاره نه لرو. که غواړئ چې د دغسې بدبخته حادثاتو مخنیوی په ابدي او په جدي توګه باندې وکړی شئ، نو راځئ چې خپل اولتونه وپېژنو او په خپل اولتونو باندې په بامسؤلیته توګه جدي کار وکړو. دوستانو، موږ او تاسې چې په افغانستان کې دا وویلې چې د دغسې یو ملي مترقي ولسواکه جمهوري نظام د منځته راتلل د حل لاره ده، نو بلې مهرباني بلې نو دوستانو، موږ او تاسې دوستانو بخښنه غواړم چې لږ زنګونه راځي. موږ باید په خپلو خبرو لږ فوکس وکړو. موږ او تاسې دا وویلې چې په افغانستان کې د اساسي حل لاره د دایمي سولې په خاطر او د ترقۍ په خاطر د یو ملي مترقي ولسواکه عدالتمند نظام رامنځته کول دي او د دغه نظام د رامنځته کولو دپاره اساسي او بنیادي لاره یو توانمند ملي حزب دی، په دې شرط چې دا حزب د لاندې خصوصیاتو لرونکی اوسي. اول، دا واقعا افغانستان شموله او افغانستان نماینده حزب اوسي، یعنی د افغانستان ټول اقوام پکې خپل ځان وګوري او په عادلانه توګه پکې هغوی ونډه ولري. دویم، دا د افغانستان ملي ګټو ته په تماما معنا ژمن اوسیږي او د افغانستان ملي ارزښتونه په روښانه توګه تعریف او هغه د خپل خلکو د خوا نه د هغې منل ترلاسه کړي. دریم، دا حزب باید فوق العاده با ډسپلینه او د دې توانمندي ولري چې د دغه پراخه استخباراتي شبکو په منځ کې خپل فعالیتونه په سمه او دقیقه توګه په مخ بوځي. دا حزب باید یو هیواد او خلکو ته منل شوي داسې برنامه ولري چې هغې په جوړولو کې د افغانستان خلک کاملا ونډه ولري او دا برنامه د خلکو نه منځته راغلې اوسي. د دغې اساساتو په بنیاد باندې د یو توانمند ملي حزب جوړول، دوستانو، اوس موږ او تاسې باید دغې بلې خواته فکر وکړو چې په افغانستان کې یو عالم ګروپونه او ډلې راجستر شوي دي او متاسفانه چې بې سواده وزارت عدلي دا خلک د احزابو په نامه راجستر کړي. موږ او تاسې په تیر برنامه کې په دې باندې بحث وکړو چې د اصولو په اساس باندې اوس په افغانستان کې یو واقعا ملي حزب اصلا وجود نه لري. د یو حزب دپاره 11 شرایط دا لازمي او اساسي دي چې هغه پوره کړي چې هغه ته حزب ویلی شي. متاسفانه چې د افغانستان موجوده راجستر شوي ډلې او حزبونه دغه یو شرایط دغه 11 شرایط یوې هم نشي پوره کولی او که د دې 11 نه یو شرط هم کم وي او پوره نه وي هغه ته حزب نشو ویلی. نو بناءً زه په ډیر جرأت، په متانت او د علم په اساس باندې دا تاسې ټولو ته وایم چې په افغانستان کې اوس حزب د سر وجود نه لري. ټولې
هغه ډلې وګړو ته حزب وایي دوی ځان غولي او دا ملت غولي لطفاً په دوی باندې مغولېږئ. یو ځل بیا د تیر په څیر په وزارت عدلیه باندې غږ کوم چې لطفاً خپل مامورین باسواده کړئ. لطفاً هغوی ته لږ عقل او منطق ور وښایئ چې د هماغه عقل او منطق په اساس باندې که ضرورت وي زه به تاسو سره پکې کومک وکړم چې د یو حزب د رجستر کولو 11 اساسي او بنیادي شرطونه څه دي چې هغې په رڼا کې باید یو ډله د حزب په نامه راجستر شي او که دا شرطونه نه پوره کوي وزارت عدلیه باید دغه موجوده ټول حزبونه لغوه کړي او نور نوي حزبونه باید د دغه شرایطو لاندې راجستر کړي. دویم زه په مطبوعاتو باندې غږ کوم چې لطفاً د خپل ملت او خلکو په وړاندې باندې خپل اصالت او خپل هغه موقف او دغه چې لرئ دا په سمه توګه ترسره کړئ. زه تاسو ته خواست کوم چې د هغې بې سوادۍ ښکار کېږئ ما چې تاسو هم په ناپوهۍ کې دغې جنګي ډلو او دغه غیر اصولي ګروپونو ته د حزب خطاب کوئ. دا ستاسې بې سوادي او دا د ټولنې د ګمراهۍ یو وسیله کېږي. نو زه جدي د ټولو مطبوعاتو نه د ټولو تلویزیونونو نه د ټولو خبرنګارانو نه او د ټولو هغو مبصرینو نه چې راځي په تلویزیونونو کې تبصرې کوي په ډیر جدي توګه باندې خواهش کوم چې دغه غلطه ترمینالوژي یا الفاظ چې په افغانستان کې په مطبوعاتو کې استعمالیږي دا باید سردم دا اوس نه سم او اصلاح شي. که هر څوک دغه پیغام ورته رسیږي او د دې باوجود هم بیا په دغه غلطه توګه باندې دغه تبلیغات ته ادامه ورکوي دوی د افغانستان د ملت سره هماغومره خیانت کوي لکه کوم چې وسله والي کوي کوم چې دغه مافیاوي ډلې کوي. نو په دې لحاظ باندې موږ ته ضرورت دی چې اول د خپل ځوان نسل د سم پوهاوي په خاطر باندې موږ د دوی په وړاندې د خپلو هغو الفاظو چې استعمالوي د هغې په کاره توګه باندې او په دقیقه توګه باندې سمونه وکړو او تر دې زیات د اشتباهاتو سبب نشو. دوستانو اوس راځو دې ته چې موږ نننی بحث په دې باندې فوکس کوو چې دغسې یو توانمن ملي حزب چې موږ وایو چې اوس فعلا په افغانستان کې احزاب نشته او دغسې یو توانمن ملي حزب جوړول پکار دي دا باید څنګه جوړ شي. زه دا بحث د تاسو سره ځکه شریکول غواړم چې که تاسو دا بحث لږ په آرام او په دقت باندې واورئ نو بیا به تاسو پوه شئ چې د دغه موجوده ډلو عمده او اساسي نواقص په څه کې دي. اول زما په نظر باندې چې موږ باید پخواني اشتباهات تکرار نکړو او د یو سالم توانمند ملي حزب په جوړولو کې د ډیر زیات دقت نه کار واخلو. نه یوازې دا چې خپل وینا او کړنې سره برابر کړو ونه وایو هغه څه چې نیل کوو او ونه کړو هغه څه چې خپل خلکو ته ویلی نه شو. یعنی کوم شی چې تاسو په جرأت د خپل ولس او خپل خلکو په مخ کې نشئ ویلی هغه باید ونه کړو او کوم هغه شی چې ترسره کولی نه شئ ولس ته ژمنه مه ورکوئ. نو په دې خاطر باندې دوستانو د دغه ملي حزب پروسه باید د یو اوږدمهاله پروسې په شکل باندې تکمیل شي او د دې هغه مرامنوه او اهداف او د دې په جوړولو کې نظریات باید د ولس نه رامنځته شي. د ولس نه د حزب د نظریاتو د رامنځته کولو او د جوړولو لاره څه ده؟ دوستانو زموږ وړاندیز دا دی چې اول باید د دغه حزب دپاره تقریبا د یو 15 کسیزه سالمه افغانستان شموله او واقعا په افغانستان کې قابل د فخر عالمه او دانشمنده وطنپاله هسته رامنځته شي چې دې ته که موږ د دې حزب د جوړولو کاري کمیټه ووایو دا به ګټوره اوسي. دغه کمیټه لکه چې ما عرض وکړو واقعا باید افغانستان شموله اوسیږي. دا شخصیتونه باید په افغانستان کې پیژندل شوي شخصیتونه وي، عالم او دانشمند شخصیتونه اوسیږي. موږ په هیوادوالو د هر قوم، هر منطقې، هر ژبې، هر دین او د هر قشر په دوستانو باندې غږ کوو چې راځئ د دې حزب په جوړولو په پروسه کې په افتخار سره ونډه واخلئ او د خپل ملت، د خپل قوم، د خپل منطقې، د خپل قوم، د ژبې، د خپل دین، د خپل مذهب
او د خپل کشر د نمائندګۍ لپاره را میدان ته شئ، موږ سره اړیکه ونیسئ چې په ګډه باندې دې ته کار شروع. دویم، دغه 15 کسیزه هسته باید د دې کار په شروع کې اول یو 2 کسیزه توانمند متخصصه هسته د دې حزب د مرامنامې د جوړولو د پروسې لپاره ځانګړې کړي. 2 کسیزه متخصصه هسته چې په تماما معنا به د مرامنامې د ابتدایي خاکې د جوړولو علمي، شخصیتي او اجتماعي توانمندي ولري. دوی به د دې حزب د مرامنامې په ابتدایي خاکې جوړولو باندې کار د دې ځای نه شروع کړي چې دوی به د افغانستان د موجوده ټولو ګروپونو، د پخواني حزبونو او د منطقې د یو شمېر حزبونو او د نړۍ د یو شمېر حزبونو مرامنامې راټولې کړي، راوابخلي، وبلولي او د هغې نه د افغانستان د شرایطو مطابق ټول هغه ګټور نقاط چې دغه ملي حزب لپاره ترې استفاده کېدای شي دا به بیرونویس او د هغې نه په استفاده باندې به د افغانستان لپاره یو ابتدایي طرحه ولیکي. کله چې د یوې کسیزې کمیټې پر باندې توافق وکړ، بیا به دغه طرحه دغه 15 کسیزې شورا ته وړاندې شي تر څو پورې چې هغوی هم پرې خپل نظر ورکړي. د دې 15 کسو د نظر نه وروسته دې ته موږ ابتدایي طرحه باید ووایو. په دویم پړاو کې دا طرحه باید په د افغانستان په سطح په داخل او خارج کې حد اقل یو 1500 داسې متخصص کسانو ته واستول شي چې هغه د افغانستان د جامع د تاریخ، د جغرافي، د سیاست، د اقتصاد د ټولو اړخونو نه، د دین او د مذهب او د قومي جوړښتونو د ټولو نه واقعا پورا آگاه اوسیږي، د افغانستان د ټولنې تاریخ او آینده دپاره ډیر غني معلوماتونه ولري او دغه کسان باید دغه طرحه ولولي، په دې باندې خپل اعتراضات، انتقادات او وړاندیزونه ولیکي او بیرته دا طرحه د دوی نظرات راټول شي. دویم پړاو کې دغه خلکو نظریات به د یو 50 کسیزه شورا په منځ کې چې هغه د دې کار لا زیاته پراخه توانمندي ولري، نو هغه باندې به بیا بحث وشي. یو 2-3 ورځې ورکشاپ د مخې نه کوم مثبت نقاط چې دي هغه به پکې اضافه او کوم منفي نقاط چې دي هغه به ترېنه لرې شي. نو په دې لحاظ باندې موږ به د یو منځمهالې طرحې د رامنځته کولو لپاره لاره برابره کړې اوسي. په دریم پړاو کې دغه منځمهاله طرحه باید د افغانستان په خارج کې د مختلفو ملکونو کې د یو 15 افغانانو په سطح باندې خلکو ته واستول شي. دا نه یوازې دا چې دغه 15 افغانان باید په خپله دا ولولي، په خپله نظریات پکې ورکړي، بلکې د خپلې منطقې د اکادمیک شخصیتونو، سیاسي شخصیتونو، مدني شخصیتونو، قومي مشرانو، علماو، نخبګانو، ځوانانو او نورو اقشارو سره په دې باندې بحثونه وکړي. حتی زیاتر توجه باید وشي چې د پخواني ټولو احزابو د خلکو نظرات هم پکې راواغستل شي. حتی د مخالفینو دا موږ ته ګټه کوي، موږ ته هیڅ نقص نه کوي چې زموږ مخالفین په موږ باندې انتقاد وکړي، ځکه هماغه انتقاد چې سبا ورسره مخ کېږو باید موږ مخکې تر مخکې نه حل کړی اوسي. نو کله چې د دې 15,000 کسانو نظریات سره راټول شو، بیا باید په باندې یو نسبتاً پراخه 100 کسیزه هسته په باندې کینی، په دې باندې بیا کار وکړي، یو 2-3 ورځې ورکشاپ وکړي او د هغې په نتیجه کې مثبت نقاط پکې داخل، منفي نقاط نه لرې کړي، به د دغه حزب نهایي طرحه رامنځته شي. نو د دغسې یو طرحې په جوړولو کې موږ خپل ملت په وسیع توګه باندې ټول ملت که نشو یو ځای کولی، دا طرح هم څه آسماني کتاب نه دی، کولی شو چې که بیا هم داسې مهم کې پیدا شو بیا به په مناسب وخت کې پکې تغیرات راشي. ولې حد اقل موږ به د دغې پروسې د لارې نه د افغانستان د یو عظیم اکثریت صاحب نظر خلکو، صاحب علم خلکو او د وطن ته ژمنو خلکو او د مخالفینو حتی نظرات هم سره اورېدلي اوسېږي. نو موږ به د یو ډېرې داسې پخې طرحې خاوندان یو چې هغه د افغانستان د ټولنې لپاره به انشاءالله په ډېره دقیقه توګه کار وکړي. دوستانو، په دغه مرحله کې چې د حزب طرحه تکمیلیږي، باید دغه هسته چې موږ جوړه کړې ده دا به تدریجاً انکشاف کوي او خپل تشکیلات به په ولایاتو، په ولسوالیو، په ټولو ځایونو کې تدریجاً پراخه کوي.
نو په دغه وخت کې چې زمونږ طرحه نهایی کیږي موږ به یو افغانستان شموله نسبی داسې یو تشکیلات او خلک په نښه کړي اوسیږي چې هغه به د کنګرې د لارې نه د انتخاب د لارې نه په ډیره آزاده په شکل باندې په یو ډیره دیموکراتیکه پروسه کې د دې حزب د ټولو مختلفو مقاماتو لپاره د عالی شورا نه نیولې تر مختلفو تشکیلاتي برخو لپاره به په دیموکراتیکه توګه انتخاب شي. دوستانو موږ دا نه وایو چې موږ به په دې پروسه کې اشتباه ونه کړو. خامخا به انسانان یو کېدای شي موږ نه اشتباه وشي. ولې د دې لپاره چې د زیاتو اشتباهاتو مخه مو نیولې اوسیږي دغه د ولس حق مو ولس ته ورکړی اوسیږي نو د دې یو پروسې د لارې نه موږ امیدوار اوسو چې موږ او تاسې په افغانستان کې واقعا د داسې یو توانمن ملي حزب لرونکي شو چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنو ته په درسته توګه ځواب وویلی شي. دوستانو موږ د افغانستان ننني واقعیتونه په موږ دا حکم کوي چې موږ باید خلک د یو څه شي په جوړښت کې داخل کړو چې هغوی پکې احساس د مالکیت وکړي. موږ باید د نظریات د خلکو نه راواخلو چې هغوی څه غواړي او په خپل طرح او مرامنامه کې ځای په ځای کړو. کوم شی چې نننۍ ستونزه د ټولو احزابو ډلو ګروپونو ده اوله ستونزه دا ده چې د دوی دغه طرحه 4-5 کسه 10 کسه منتها ناست دي یو طرحه جوړه کړې ده او اوس خلکو ته وایي چې راځئ دا موږ سره ومنئ موږ سره ملګري شئ. په کې چې د افغانستان د ټولنې اوسني واقعیتونه دا دي چې خلک وایي چې ما نه په پروسې په جوړولو کې پوښتنه وکړه ما ته حق راکړه چې زه خپل نظر درکړم. نو دغه حق موږ باید د خلکو نه وانخلو او کوشش وکړو چې د هغوی دغه نظر ورکولو ته درناوی او احترام وکړو. دویم مسله چې کوم پروسه به موږ سره کومک هغه دا ده چې زمونږ د حزب د جوړښت دپاره به مخکې د مخکې نه لا ذهن سازي شوي اوسیږي. ولایت په ولایت ولسوالۍ په ولسوالۍ به د افغانستان خلک مخکې د مخکې نه خبر وي چې یو دغسې ملي حزب جوړیږي چې هغوی دغسې خلک دي چې موږ نه نظر غوښته دی موږ نه انتقاد او پیشنهاد غوښته دی موږ ته په ارزښت باندې کتلي دي او موږ یې دعوت کړي سو دې پروسې ته. نو واقعا چې دا یو سمه او سالمه ملي طرحه ده. نو په دې خاطر به د حزب په مقابل کې نه یوازې دا چې موږ استحقاقونه د منځه وړي اوسیږي بلکې د حزب لپاره به مو موږ ډېره زیات پټه وتره کړې اوسیږي ذهنیتونه به مو په یو مثبته توګه آماده ستانو غځې پورې دا بحث لږ زیات جدي دی او چې تاسې دا په دقت باندې تعقیب کوي فکر پې باندې وکړئ او یو ځل بیا په تاسو باندې غږ کوم چې که تاسې د خپل هر قوم د هر دین مذهب ژبې سیمې او د هر قشر نمایندګي غواړئ چې وکړئ واقعا افغانستان ته ژمن یاستئ منافعو ته ژمن یاستئ په خپل شخصیت او په ځان باندې اعتماد لرئ مهرباني وکړئ همدغه وخت دی چې تاسې زموږ سره په دې کې تماس ونیسئ. زموږ د ایمیل ادرس په زموږ همکاران په سکرین باندې وښایي. امید دی چې د هغې نه په استفاده باندې تاسې موږ سره د دغه لارې نه اړیکې ونیسئ او کنی تاسې کولی شئ چې په راتلونکي برنامه کې زموږ لایف موږ سره ونډه واخلئ خپل نظرات او انتقادات او پیشنهادات زموږ سره شریک کړئ. دوستانو د سهیل د تلویزیون د همکارانو نه هیله کوم چې زموږ ایمیل او زموږ د واتساپ د ټلیفون شمیره د تاسو سره شریکه کړي تاسو د دې د زموږ سره اړیکې ونیولی شئ. دوستانو کوم شی چې ډېر مهم دی د دغه حزب د جوړولو په رابطه باندې باید موږ د ځینې داسې اساسي بنیادونو ته توجه کړي چې هغه د دې فوق‌العاده اساس اول د دې حزب جوړولو کې باید تر ممکنه حده پورې کوشش وشي چې د افغانستان ټول هماغه پاک من او د عالم دانشمن قشر په ډېر دقیقه توګه تشخیص او د پروسې د راوبلل شي او دلته کې ورته په
ټولو امکانات مساعد شي خپل خلکو او د خپل قشر د خپل قوم د خپل ژبې د خپل دین په سمه توګه باندې نمائندګي وکړي شي. دوم مسله چې کومه ده په یو ډیره سخته استخباراتي سیمه کې د تخریبکارانو په پراخه نفوذ کې دغه یو حزب ول دي. دغه اصل موږ ته د دې ضرورت راپېښي چې دا حزب باید فعاله ډیر با ډسپلین حزب، یعنې حزب کې به داسې یو د حزبي ډسپلین باید ځای په ځای شي چې هغه وتوانېږي د توطئو په جدي مخنیوی وکړي شي. کوم شی چې په افغانستان کې تر اوسه پورې ډیر زیات ناکام و او به ناکام وسي د بې ډسپلینه تشکیلاتو جوړول. افغانانو په مختلفو مقطعو کې جبهې نور تشکیلاتونه داسې جوړ کړي دي چې هغلته دوی د جدي نه دی مراعات کړی. په دې اساس باندې د استخباراتي شبکو په کې ډیر اساسا نفوذ کړی دی او بیا د داخل نه په مختلفو شکلونو باندې د هغوی د ناکامۍ سبب شوي دي. دغه حزب د جوړولو په کې دې اصل په جدي توګه توجه وشي. مثلا هغه د افغانانو خپل ذاتي ونډه ده. دوستانو، یو د هغه مشکلاتو نه چې د افغانستان په سیاست باندې د خلکو د عدم اعتماد سبب شوی دی، هغه د حزبي تشکیلاتو د حزبي ډلو په دکاندارۍ او په انجوګانو باندې د بدلولو مشکل دی. متاسفانه لکه مخکې چې ما هغه یولس شرایط وویلې د یو حزب یا د یو حزب د جوړولو په پروسه کې دا یو ډیر اساسي اصل دی چې دا حزب باید په خپل ځاني امکاناتو باندې متکی او د هیڅ ډول استخباراتي شبکو د لاس وسیله نه وسی. نو په دې خاطر باندې د دې حزب لپاره یوازې نه هغه کسان ډیر زیات کومک کولی شي چې هغه د خپل وطن او د خپل وطن نه د دفاع په خاطر باندې ژمن خلک وسی. دا کاري برخه کوي او کدا په مالی برخه کې وسیږي. یعنی د دې حزب غړي باید مخکې نه دغه توانمندي ولري چې د دې حزب د اقتصادي پیاوړتیا، د دې سیاسي پیاوړتیا، د دې حزب د اجتماعي پیاوړتیا او د دې حزب د پرمختګ لپاره په فوق العاده توګه باندې خدمت او آماده وسی. دوستانو، ترخوا موږ چې کله وایو چې منضبط تشکیل وسیږي، هغه دا دی چې په حزب کې دننه هغه نظارت او څارنه وجود ولري. د حزب عضویت به دا نه وسیږي چې هر څوک د حزب ته مراجعه وکړي او موږ به ورته ورکړه راشي. نه، دلته به یو ډیره جدي پروسه باید وجود ولري چې د هغې پروسې په واسطه باندې به موږ د غړو غوښتنلیکونه د یو ډیرې جدي پروسې نه په تعقیبولو او د هغوی د منلو نه پسته خلکو ته عضویت او غړیتوب ورکوو. برعلاوه د دې نه چې غړیتوب به د دغسې یو پروسې په مرحله کې رامنځته کیږي، بلکې حزب کې دننه د مختلفو لیولونو په موجودیت او د یو لیول نه بل لیول ته د پورته کېدو لپاره د مختلفو شرایطو او د مختلفو اصولو او مقرراتو ټاکنه باید په دې حزب کې ډیر په جدي توګه په نظر کې نیول شوی وي. چې موږ په دې حزب کې د مکافاتو او مجازاتو اصل په ډیره دقیقه توګه، ولې په ډیره عادلانه توګه او په ډیره پراخه توګه باندې او په دوامداره شکل باندې موږ پیدا نکړو، نو دا حزب کله هم د هغه حزب ته ډکه نه کړی شي کوم چې د وطن ورته ضرورت لري. نو بناء دوستانو، دا مسله چې دغه حزب جوړیږي دا یو کاملا نوې پروسه ده، کاملا جدي پروسه ده او امید دی چې موږ ستاسې وطنوالو په همکارۍ باندې د دغسې یو توانمند ملي حزب په جوړولو کې بریاوې ترلاسه کړو. دوستانو، د مسایلو د حل لپاره همیشه دوه لارې وي. یو لاره یې اسانه او زر او چټکې لارې وي او بله لاره یې معمولا مشکله او لږ خواري غوښتونکي او زمانګیره اوسي.
تاریخ بار بار دا ثابته کړې ده او موږ نور باید هغه اشتباهات ونه کړو چې پخوا مو کړي دي. ټولې لنډې لارې، ټولې زر رامنځته کېدونکې لارې هغه لارې دي لکه په اوبو کې د لوټو ایښودل چې هېڅ بقا نه لري او زر تر زره د منځه ځي. ولې برعکس د یو توانمن اصولي او د دغسې شرایطو سره برابر د یو ملي حزب جوړول طبیعي ده چې ستونزمن کار دی. دې ته ډېر ژمن خلک پکار دي، دې ته زیات جدي کار پکار دی او موږ امیدواره سو چې د یو شمېر زیاتو توانمندو ملي شخصیتونو په همکارۍ باندې به دا حزب انشاءالله زر تر زره جوړ کړی شو. دوستانو، دا زموږ دپاره ډېر د افتخار ځای دی چې د دغې طرحې په وړاندې کولو تر اوسه هر هغه افغان چې ځان ته واقعا سیاسي سړی وایي، علمي او اکاډمیک خلک دي، حتی د حزبونو مشران او کدري خلک دي، د دغې طرحې په وړاندې کولو سره خوشبختانه د دوی یو زیات شمېر تر اوسه په دې قانع شوي چې واقعا د یو توانمن ملي حزب د جوړولو دپاره دغه پروسه یو ډېره مثبته، منلې او اساسي پروسه ده. نو دوستانو، زه تاسو ته اطمینان درکوم چې انشاءالله ډېر زر به موږ د دغې پروسې د پرمخ وړلو دپاره د هر هغه چا سره چې واقعا د زړه دا وطن پې ګران وي، واقعا ملي ګټو ته ژمن وي، واقعا د خپل ټولو امتیازاتو نه په تېرېدو باندې د دغې کار د کولو دپاره قربانۍ ته تیار وي. موږ به د داسې اشخاصو پسې ګرځو، پیدا کوو به، او امید دی چې ستاسې په مسه باندې ستاسې د سیمې، ستاسې د قوم، ستاسې د ژبې، ستاسې د منطقې، ستاسې د کشر خلک موږ ته راوپېژني. موږ به په ډېره خوشحالۍ باندې د هغوی سره اړیکې ونیسو، د هغوی نظریات به واورو، د هغوی ونډه به وغواړو او د هغوی په یوځای کولو کې، د هغوی د نظریاتو په راټولولو کې او د هغوی په دغه کار کې په ونډه اخیستلو کې به موږ په ډېر خوشحالۍ باندې هر اړخیزه قدمونه پورته کړو. دوستانو، دا مهمه ده چې لږ یو ځل بیا په آخر کې دا خپل مسایل سره لږ راټول کړو. که افغانان غواړي چې افغانستان یو ځل ولې د تل دپاره د جنګونو نه خلاص شي او د جنگي کلتور په عوض باندې د پرمختګ او د تحمل کلتور، د یوځایوالي کلتور، د یو بل د زغملو کلتور او د خپل ملي ارزښتونو د واضح او روښانه تعریف کولو او د هغې نه په ګډه د دفاع کولو توانمندي پیدا کړي، نو موږ او تاسې په افغانستان کې یو توانمند، ولسواک، ملي، مترقي، عدالتمند نظام ته ضرورت لرو چې دا نظام یوازې او یوازې د یو توانمند ملي حزب په لرلو سره چې د یوې ډېرې وسیع، ژورې، علمي د ولس نه رامنځته شوي ملي برنامې په اساس او د ډېرو منضبطو تشکیلاتو په اساس په ولسواکۍ، عدالت، څار او نظار او مکافات او مجازات باندې یو باورمند حزب کولی شي چې موږ ته په افغانستان کې د دغسې یو نظام رامنځته کېدل، د هغې ساتل او د هغې پرمخبول موږ ته تضمین کړی شي. دوستانو، تر دې نه اضافه د هیڅ چا په الفاظو باندې مه غولېږئ. موږ او تاسې په دغه لنډه موده کې د جناب حامد صاحب کرزي لافې شافې مو واورېدلې، پرې وغولېدو، بیا یې متاسفانه د هغه د کنټرول هېڅ میکانیزم موږ سره نه و. همداسې موږ په تېرو 2 دورو کې د جناب ډاکټر صاحب اشرف غني په ډېرو غوړو الفاظو، جملاتو، کلماتو باندې وغولېدو، ولې متاسفانه د هغې د کنټرول میکانیزم را سره نه و. د نن نه وروسته موږ او تاسې باید د هېڅ چا، حتی زما، حتی د بل هر چا
په الفاظو باندې نور باید موږ ځانونه ونه غولو او موږ او تاسې باید ځانونه نه پهلوان جوړ نه کړو چې ووایو چې بس زه به کولی شم کنټرول کړم. نه، موږ باید میکانیزم رامنځته کړو چې د دې میکانیزم په اساس باندې که هر هغه څوک موږ موافقت ته رسوو چې بیا د هغې د کنټرول توان هم را سره وسي او هغه یوازې د یو منضبط تشکیل لرل دي، د یو حزب لرل دي. دوستانو راځئ چې دغه افواهات د منځه وباسو. دا به ښیي چې دلته په لنډه توګه د ځوان نسل دپاره د حزب یو تعریف و. حزب څه شي ته وایي؟ حزب هغه ډلې ته وایي چې هغوی په خپل منځ کې د یو پراخه کتلې په توافق سره یو لیکلې طرحه باندې خپل منځ کې توافق کړی چې د هغې په سرته رسولو باندې به کار کوي او د نظام یا د حکومت د ترلاسه کولو په وخت کې به هغه تطبیق کوي. دغه ډله خلک دغه مرام خپل خلکو ته معرفي کوي چې که موږ اقتدار واخلو موږ دغسې حکومت جوړو. نو هغه خلک د دغه اعتبار په اساس باندې رایه ورکوي، دوی حکومت جوړوي. اوس دغه قتله خلک چې دغه حزب په واسطه حکومت جوړ کړی دی دوی دوه نوع مسؤلیتونه لري. د یوې خوا نه په داخل کې خپلو ملګرو ته، خپلې شورا ته، خپلې رهبرۍ ته د دې مسؤلیت لري چې آیا دغه مرامنامه دوی تطبیق کړې ده که نه، او دوی یو په بل باندې د دې حق او نظارت لري چې دغه مرامنامې ته باید په ګډه باندې کار وکړي، ځکه دا د دوی ژمنه ده چې ولس او ملت یې ورکړې ده. دوم، دوی باندې ملت حق لري چې د ګریبانې ونیسي چې تا دغه ژمنه کړې ده او ته نن په عمل کې دا کار ولې نه ترسره کوې. یو حزب د ډاکټر صاحب اشرف غني او د ډاکټر حامد کرزي صاحب غوندې د دوو دورو دپاره ځان نه کاندیدوي چې که په هر شکل کې کېږي، که غلطي کېږي، که قاچاق کېږي او که غلا کېږي او که پیسې ورکول کېږي او که رشوتونه ورکول کېږي بیا دې دوباره انتخاب شي. یو حزب همیشه په مملکت کې د دوامداره پاتې کېدو دپاره کار کوي. نو بناً هغوی مجبور دي چې ملت او ولس ته رښتیا ووایي. دغه دوه دورې خو رئیس جمهورانو دا خلک په دروغ هم تېروي. خلک موږ یو تاسې حامد کرزي صاحب وغولولو، جناب اشرف غني صاحب وغولولو. کار ځکه نشي کولی چې هغه غواړي چې بیا کاندید شي، بیا کاندید شي، بیا کاندید شي. نو دوستانو ما د افرادو پسې ګرځئ او ما د هغوی پسې نور خپل وخت ضایع کوئ. د خپل وطن دپاره ساختارونه جوړ کړئ، ساختارونو ته برنامو په اساس باندې ومنئ او د برنامو په اساس باندې ورته رای ورکړئ. زه تاسو ته که واقعا افغان یاستئ، واقعا خپل وطن در باندې ګران وي، واقعا غواړئ د دې مصیبتونو نه خلاص شئ، مهرباني وکړئ په نره میدان ته شئ، زر تر زره موږ سره په دې پروسه کې کار شروع کړئ. زه تاسو ته اطمینان در کوم چې موږ به د 2004 کال په انتخاباتو کې په افغانستان کې د یو توانمن ملي مترقي حزب په اساس باندې خپل رئیس جمهور په تخت کېنو او دا ولسمشر به د دغه مرامنامې په اساس باندې خپل ټولو اهدافو ته بیا ژمن اوسي. دا به په داخل کې د ملګرو د خوا نه به په ډېر دیموکراتیکه توګه انتخابېږي چې څوک دی چې باید موږ ودرو ریاست جمهوري ته، لکه څنګه چې د دنیا په ټولو ملکونو کې دا ترسره کېږي. دا به ملتمل نه وي، دا به احمد و محمود نه وي چې په خپل ځان باندې په خپله رامخته شي، بلکې هغلته به یو تعداد با مسؤلیته خلک په ډېر دیموکراتیکه توګه په خپل منځو کې په دې باندې بحث وکړي چې د دغه مشخصو شرایطو په موجودیت کې څوک دی چې کولی شي د دغه حزب دپاره، د دغه وطن دپاره په ډېره بریالي توګه باندې هم د خلکو اعتماد ترلاسه کړي او هم د نظام په ګمرحلو کې د خلکو هغه اعتماد وساتلی شي. نو موږ به نه یوازې دا چې د خپل حزب د ملګرو د منځ نه هغه ډېر توانمن شخصیت تاسو ته معرفي کړی اوسېږي، بلکې
دا به د افغانستان د مختلفو سیمو کې زموږ د حزبي ملګرو د خوا نه دا مسله او دا پروسه رامنځته کېږي. د بل خوا نه موږ که تاسې په انتخاباتو کې د دې حزب په کامیابولو باندې موافق شوئ نو بیا تاسې د هماغه برنامې په اساس باندې کاملا دا حق لرئ، دا جرأت لرئ چې د دغه حزب څارنه وکړئ او د دې کنټرول کې فعاله ونډه ولرئ او د دې تاسې په خپل منطقه کې، په خپل ولسوالۍ کې، په خپل ولایت کې، په خپل کلي کې د دغه حزب کسان د ګریوانه نیولی شئ چې ستاسو ژبه به یو شوه وه، ولې اوس داسې کوئ؟ او هغوی د دې په خاطر باندې چې د یو حزب په توګه باندې باید په کلونو کلونو باندې بیا تاسو ته مراجعه وکړي، بیا تاسو رایې ورکړئ، نو هغوی به مجبور اوسېږي چې ستاسو غوښتنو ته په دقیق او صحیح توګه جواب ووایي. دوستانو، حزب یو ډسپلین لري، هغه کې څوک خیانت او جنایت نشي کولی. هغلته مرکزي تشکیلات یې محاکمه کوي، نه پرېږدي. د خپل ټولو اشتباهاتو په خوا کې چې کړي دي د افغانستان د خلق د دیموکراتیک ګوند یو توانمندي دا وه چې شرافتمندانه باید افغانان ومني چې هغوی په افغانستان کې چور او چپاول ونه کړي. البته اشتباهات ډېر زیات دي، د هغې نه انکار نه کوو، هغه ورته نه بخو، اما دا واقعیت خو باید موږ او تاسې ومنو. د دغه حزب ډسپلین چې نن تاسې د خلق دیموکراتیک د ګوند دغه توانمندو او والي رتبه خلکو یو کورم نشي پیدا کولی. دویم، حزب د ډسپلین په لحاظ باندې، د ارتباطاتو په لحاظ باندې دا توانمندي لري چې دغه هیواد د پر ډېر توانمنده شکل باندې دفاع وکړي. دغسې افراد لکه ډاکټر صاحب اشرف غني او حامد کرزی او تاج الدین ملتمل او پلانکې او بستانکې دغه توانمندي نه لري چې دغه جاسوسي شبکو په منځ کې، دغه استخباراتي شبکو په منځ کې، دغه چپاولګرانو په منځ کې دا ملت د دې بحران نه وباسي. دا ځکه چې د یو حزب اتکا په خپل ملګرو، په خپل ولس او په خپل خلکو باندې. تاسې وګورئ کله چې د مرحوم ډاکټر نجیب په وخت کې د دنیا ستر ابرقدرت امریکا او د هغه ټول لاسپوڅي ورسره د ده په خوا کې د منطقې ټول فاسد نظامونه او دولتونه ورسره، پاکستان، عرب، چچن، پچن، پخن، سپګن، کوم څه چې ګوري هغه ورسره. او د دې په خوا کې زموږ د افغانستان نااهله وطن فروشه د جهاد په نامه باندې خاینترین مسلمانان، خاینترین مجاهدین ټول ورسره ول، ولې دوی ونه توانېده چې د جلال آباد ښار ته نه ونیسي. په داسې حال کې چې روسانو هم ورته جواب ورکړی، روسانو ورسره هم همکاري ونه کړه. دوستانو، راځئ چې په دې اعتراف وکړو چې د یو توانمند حزب موجودیت یو نظام ته دغه ښکلاوې ورکولی شي، دغه توانمندي ورکولی شي. نو بناء زه تاسې ته سوال کوم چې د دښمنانو په توطیو باندې مه غولېږئ، او موږ سیاسیین هم باید د دې نه زده کړه وکړو. هغه اشتباهات چې پخواني احزابو تکرار کړي موږ یې باید تکرار نه کړو. دوستانو، راځئ چې د دې خپل وطن د جوړېدو لپاره په ژمنتیا باندې کار وکړو، د ځان نه شروع وکړو او د ځان غوندې مناسب خلک نور پیدا کړو. راځئ چې په یوه اساسي حل لاره باندې کار وکړو چې دا ملک یو ځل ولې د ابد دپاره د مصیبتونو نه خلاص کړو. دوستانو، د یو توانمند ملي حزب جوړول تاسو ته په افغانستان کې د یو توانمند نظام د منځته راکولو وسیله کیدای شي. داسې نظام چې هغه به یو ځل ولې د ابد دپاره سوله راولي، هغه به دا ملک آباد کړي، دا ملک به په ګېډه موړ شي، دا ملک به علم و تعلیم عام شي، دا ملک به د ترقۍ خواته روان شي او په دوامداره او باثباته توګه باندې به داسې پرمختګ کوي چې بیا به انشاءالله د نړۍ هیڅ ابرقدرت په موږ باندې د تجاوز توانمن پیدا نه کړي. موږ د دنیا په ډېر یو غنیترینه منطقه کې اسو، موږ ډېر امکانات لرو، موږ کولی شو چې د دې نه په استفاده باندې یو ډېر ښه توانمند که موږ سم سالم سیاست وکړی شو، د منطقې او د نړۍ د هیوادونو سره سمه راکړه ورکړه وکړی شو، نو موږ ډېر ښه امکانات لرو چې په منطقه کې د وصل یو وسیله، د ترقۍ یو وسیله او په منطقه کې د سالمو نظامونو د تهداب په توګه باندې کار وکړو. دوستانو، راځئ چې خپل مسؤلیتونه جدي ونیسو، راځئ چې د وحدت لاسونه یو ځای کړو، راځئ چې ګډ کار وکړو. زموږ د دغې وحدت دپاره، د دغې ګډ کار دپاره زموږ لاس ستاسې په مخ وړاندې دی.
موږ تاسو ته سوال کوو که تاسو هر څوک په ځان کې دغه اهلیت ګورئ چې د خپل قوم خپل ولس د خپل ژبې د خپل منطقې د خپل قشر د خپل دین د خپل مذهب نمایندګي کولی شئ او واقعا پاک افغان یاستئ مهرباني وکړئ همدا مزید را میدان ته شئ چې سره ګډ کار وکړو نو دوستانو زمونږ نننۍ برنامه دلته ختمیږي هیله ده چې زمونږ دا خبرې په دقیقه توګه واورئ آرام یو ځل بیا د شپې بلسن په سر ښکته کوئ او پې باندې فکر وکړئ د دې نه غیر بله لار مو نشته دی مه ځان غولوئ مه دا ملت غولوئ مه په دې وړو ډلګیو کې د افغانستان خلک ګیر وساتئ پرېږدئ چې د یو توانمن ملي حزب په چوکاټ کې د دې وطن د نجات وسیله شي دوستانو په ټولو سیاسینو او د حزبي مشرانو د ګوندونو ګروپونو باندې غږ کوم چې واقعیتونو ته غاړه کېږدي او راځئ د دغسې یو توانمن ملي حزب په جوړولو کې خپل مسؤلیتونه په دقیقه او سمه توګه ترسره کړو دوستانو زموږ د برنامې وخت مخ په ختمېدو دی تر راتلونکي برنامې پورې تاسې پر لوی خدای سپارو امیدوار یم چې تر بلې برنامې پورې زموږ سره اړیکې ونیسئ د بهار د تلویزیون د لارې نه زموږ ایمیل او د واتساپ شمیره تاسې ترلاسه کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ تاسې تر بل برنامې پورې پر لوی خدای سپارو د یو ابرومن هوسا او دایم او تلپاتې سولهمند افغانستان په هیله ستاسې د همکارۍ په هیله او د وطن د دغه بدبختیو نه د نجات په هیله تاسې پر لوی خدای سپارو